طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه شروع ده. رب کریم فرمائی ولقد خامخا پتحقیق سرا اوحینا وحی کړي و مونږه اله موسی علیہ السلام لرا پدې خبره باندې ان اسره دا چې بوزا به عبادی بندگان زمام بنی اسرائیل بوزا د زمکی د مصر نام د شپې فاضرب پسوها لهم دیلرا طریقا لارا فی البحر په بحر کی یعنی اوگر زوا په بحر کی لارا په وهلو د امسا باندې یبسن منا یابسن وچا لا تخافو پالکون ستاکی چی تب یریگی نا نفی دخوا لا تخافو پالکون ستاکی چی تب یریگی نا موسیٰ علیہ السلام توی درکن دا درک دا فرعون چرا لاندی بکلی تالارا فرعون رستو اڑخنا یعنی پدی باندی میریگا چی فرعون بطراونی سینا ولا تخشاو میریگا تا اے من الغرق دا غرقنا دا درک نبم نیریگی او دا غرق نبم نیریگی طول دریاب باندې واوڑی دلا موسیٰ علیہ السلام پمسا باندې دریاب ہوا لاری تین جوڑش وچی وی ٹولا فرعون هم ننوتلو رب کریم فرمائی فاتبعهم پسور پسیشو دی پسی بنی اسرائیلو پسی فرعون بجنوده مانا مع جنوده سرد لخکرا فغشیهم پس پٹکا دی لرا یعنی لاند کڑ دی لرا من الیم دا بحرنا بحر پٹکل ما هغا چپو غشیهم چی پٹی کڑلا چی پٹی کا دی لرا هغا چی پٹکل اشارہ کسرت تدا یعنی اللہ تبارک و تعالی لرا معلومات دے چی سمر پٹکلا بعضی وی چی اویا لکا کسانو دای پٹ کړل بحر غرق کړل واضلوا هلاکا چا هلاک کړ فرعون قومه قوم خپل لرا وما هداو لاريون خودلا فرعون دی قوم لرا لکه څنګه چې موسی علیہ السلام دی خپل قوم لرا نجات ورکو فرعون خپل قوم ته نجات ورنکو. اوس رب کریم په بنی اسرائیل باندې خپل انعامات ذکر کوي چې ما تاسو باندې دا انعامات کړی دي دا یاد کوي. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام قد پتحقیق سران جیناکم نجات در کرو منتاسو لرا من عدوکم د دشمن ستاسونا ووعدناکم وعده کرو منتاسو سرا پواسطه د موسی علیہ السلام جانب الطوری پا جانب د کوی تورا یعنی پا غرد پا جانب د غرا اغا غرا الایمن چی پخی اڑخ د موسی علیہ السلام کیو دا غر کوی تور غرا سشی وعده کړي ورسره ورکړه د تورات ونزلنا نازل کړي بار نازل کړي مونږ علیکم پتا سو باندې المن ترنجبنا والسلوى منزانا تیار بدر تراتل دا قلنا لكم باول ممتاز کلو خری تاسو من طیبات د پاکو سیزونونه یعنی حلال ما غس رزقناکم چې روزی در کړی د مونږ تاسو ته ولا تطغوا تجاوز مکو یعنی بخل مکوي یا منا ولا تطغوا تجاوز مکو یعنی جمع مکوي فيه پدې من او سلوا کې بس خوري چې څومره خړل شي خو جمع به پکې نه کوي یا بخل به پکې نه کوي فيحل فينزل نو بخل مکوي گینی بیابا نازل شی علیکم پا فیحل فینزل پس بیابا نازل شی علیکم پا تاسو باندے غضبی غضب زمام ومن هرغسک یحلل منا ینزل چرا نازل شی علیہ پاغی باندے غضبی غضب زما رب کریم فرمائی فقط پس پا تحقیق سر ہوا حلکا حلاک شو دغا انسان چا باندے چی زما غضب نازل شی اللہ وی یا ہوا منا غرزدل د زان خپل لرا حاویه کی دا یو لوی کند دا پا جہنم کی. رب کریم فرمائی وإنی یقینا زچیم لغفار خامخا دیر بخون کیما لمن دا چا دا پر تابا چی توبو باسی دا کفر و دا شرکنا و آمنا و ایمان نوری و عامل عمل اکلی صالحا نیکا بدون الریا بغیر در ریان عمل صالح کیا ثم با احتدا پا ہدایت باندی یعنی دائم وی پلا رسم باندی. نو کله چې تورات پسې تلل موسی علیہ السلام
سکسان ځان سره کړل د بني اسرائیلو نه اویا کسان موسی علیہ السلام باندې شوق او محبت غالب شو موسی علیہ السلام منډه کړه په منډه لاړو دی غر طرف ته د وجه د شوق او د محبت نه نو رب کریم ورته ویا موسی علیہ السلام ته وما اجلک سشي زر واستلو تعالی را اے موسی علیہ السلام عن قومک د قوم ستانه یا موسی اے موسی علیہ السلام ولید منډه کړه مخکې شه د قوم نه قال نو موسی علیہ السلام په جواب کې هم هغه اولای من هؤلاء دغدی دا قوم زما یجئون چې راضی علی اثری په قدم زما یعنی خلفی رست زمانه را روان دي وعجلت ولكن عجلت لیکن ما جلتی وکړی لیک تعالی الہ رب رب زما ولی می جلتی وکړه لتردا دي د پاره چې ترازی شي زمانہ زکه می جلتی وکړه خا رب کریم فرورته وي تو خو زر راغلی قال نويل رب کریم فإنا پس یقینا من قد بتحقیق سرا فتنا قومك منا فتنه کی واچول من قوم ستال راینی ازمایلو کوم قوم هغه چې هارون علیه السلام سره پاتې دي من بعد کارست د راتلو ستانه چې تراغی دی کوی تور تاغي په فتنه کې مون واچول امتحان کې وضلهم گمراه کا دیلرا قوم ستال را سامری گمراه کا خا فرجا پس واپس راغه موسی علیہ السلام د سلوی خورزنو بعد چې واپس راغه الى قومه قوم بلرا غضبانا په هلیکون د کی سخت غوسه موسی علیہ السلام غضبانا په هلیکون د کی سخت غوسه اسفا من حزینا ډیر خفه او غمجنو چې کله واپس قوم تراغه قال نو موسی علیہ السلام یا قوم زما لم یعدکم ایا وعده نو کړی تاسو سره بلکې کړی و ربکم رب تاسو وعدا حسنا وعده خله د صدق چینی انه یعطیکم التوراة چې تاسو رب تورات درکې دا وعده کړی نه بلکې کړی و یا افطال یا پسوګدشوا افطال ایا پسوګدشوا علیکم پتاسو باندې العهد معنا وعده یعنی مدت جدای زما کنه دا زما جدای پتا سو باندې وګد شو ام اردتم یا کنا اراده کړی و تاسو دی خبرې لره ان يحل دا چرا نازل شي علیکم پتا سو باندې غضب من ربکم د جانب درف تاسو نه فاخلفتم پس تاسو مخالفت وکړو موعدی د وعده زما نو قومانو ورته ویل چې مونږه مخالفت نه کړي موسی علیہ السلام په خپل اختیار باندې لیکن دې سامری په مونږ باندې صبر کړل دا سامری مولوی سے مونږ خطا کړو دې سره زرا غسیو سره زر د فرعونانو نه په قرض باندې ودونو کې به یو بل نه غستله او دې ته امر شو چې موسی علیہ السلام ته د شپې د بنی اسرائیل بوزا نو دې چې کله بوتلون دا سره زر دې ته غنیمت کې پاتې شو نو دې ته خړل روانو نو سامری سو کيو کندو وسلا کند کې اور بلکون خپل سره زرم لړک دې ته دام ته لړک نو غینه دې سخه جوړ کو چې سخه کله جوړ کو دا غینه اوازونه خطله سامری ورته ویل چې دا ګوره موسی علیہ السلام الیاذ بالله خپل رب خطا کړی دې تاسو رب داده نو دې قوم ورته مون خپل اختیار باندې دا کار نه کړی قانون ویل دې قومانو ما خلفنا مخالفت نه کړې مونږه موعده کا د وعده ستا بملکنا منا به اختیارنا په اختیار خپل باندې مونږ سامری مولوی صاحب خطا کړیو ولکن لیکن مونږه حمل علینا په مونږ باندې باشیو اوزارن سپیټي من زینت القوم د زینت د قومه یعنی د سر زر سونا فقذفناها پس طرحناها پس غرزول من دی لرا فی الحفرتی پکندک مو غرزول دا سونا فکذالک امدغرنگی لکه چه مو غرزول دا سونا فکذالک امدغرنگی القا غرزول السامری سامری هم غرزول دا سونا فاخرج پس راویستلو دی سامری من الخندق دغه خندق نه دی لهم دی بنی اسرائیل را عجلا یسخه اسخه ویستلا جسدا داس اسخه چې جسد مصنوعي له دی اسخیل را خوار اوازنه صوت البقر پشانت د غوی بابا کولو
فقالو پس ویل دی بنی اسرائیلو ویل دا تقدیرات لیکي ایو شئین هذا سشی دی دا فقال السامری تقدیر لگوا ویل سامری هذا دا چې دی الهکم اله ستاسو دی و اله موسی اله د موسی علیہ السلام دی فنسی یمانا ترک موسی پریخی دا موسی علیہ السلام لارا موسی علیہ السلام لارا غلطه کړی دا یعنی خپل معبودی غلط کړی دی یا فنسی پس یاد ویستل دی سامری دویمه معنا اتعد الله تبارک و تعالی یا فنسی پس دی سامری ویل دا قول دا سامری دی سامری ویل ترک موسی طریق موسی علیہ السلام لارا پریخی دی غلطه کړی دا موسی علیہ السلام لارا رب کریم فرمای افلا يرون آیاتی نکتل دی بنی اسرائیلو دی خبری لی نکتل اللہ یرجعو داشتی نشی واپس کولی الیهم دی لرداسخی قولا خبر یعنی جواب نور کیا ولا یملکو آیاتی دمرا سوچ نو قول ولا یملکو قدرت نلری لهم دی لرداسخی ضرن دا دفد ضرر تلنشی دفکول ولا نفعا ندور کولو دا نفعی ند نفعی ولقد خامخ پتحقیق سرا قال ویریو لهم دی قوم لرا بنی اسرائیلو لرا هارون علیہ السلام من قبل مجیء موسی مخکد راتلو د موسی علیہ السلام نه هارون علیہ السلام ورته دعوت کړو یا قوم زما انما یقین خبر دادا فتنتم منا اخبرتم اختبرتما فتنتم منا اختبرتما اختبار کیا چولے شوی تاسو یعنی امتحان کیا چولے شوی تاسو پر اسخی سرا بیهی پر اسخی سرا یعنی پر آواز د اسخی باندې ګوره دا تاسو خدای نه دی دا اسخی الہ مو چې دی و ان ربکم یقینا رب تاسو چې دی الرحمن رحمان ذات دی رب تاسو رحمان ذات دی فتبعونی پس زما تابعداري وکړئ هارون علیہ السلام ورته فی ترک عبادت العجل په پرې خود ده عبادت دسخی کی زما تابعداري وکي و اطيعو او اطاعت زما وکړي امري په کار زما کې یعنی زما قومندو منیا په قول او فعل کې قالوا نو ویل دی قومانو بني اسرائيل لن نبرح الا نزال همیشه به مونږه علیه په عبادت دسخی باندې عاکفین من مقیمین دائمی طریقې سره حتی تر دې چې يرجع واپس راشي لینا مونږ لره موسی علیہ السلام فلما رجع موسى كلچ موسى عليه السلام راغ واپس شو سلوي خرزنا بعد قال نو موسى عليه السلام يا هارون عليه السلام ما منعك سشي منكل تعالى اذ رايتهم كلچ ولدلتا ديلرا دي قوم لرا ضلوا چ گمراه شوي دي دلاره سمنه د بني اسرائيل سشي منكل تعالى الله تتبعان د خبرنا الله تتبعان دا چ تتبعداري نکړه زما تابعداري نکړه افعصيت زما تابعداري د پسه کې ونه کړ په غضب او غوسه کې دا غوسه دی ونه کړ په دې باندې زما بچ کړه دی کې دی قوم کې داسې کارولې دنو زب ورته سق غوسه شوم نو افعصيت آیاتنا فرمانی کړي هارون علیہ السلام ته وي امر د امر زما په غضب او غوسه کې دا غوسه دی ونه نه کړي په دې باندې قال نو هارون علیہ السلام ابن ام يد مرزیا يد مور بیبي زویا ابن ام من يد مرزیا مور بیبي ورته زکه یاد کا شفقت را باندې وکي ورته ابن ام د مرزیا لا تاخذ منی سمال رب الیحیت د ګیری زمانہ د ګیری او د سر د وختانو نه نیولې او ځان ته راخ کړو د موسی علیہ السلام جلالی طبیعته لا تاخذ منی سمال الیحیت ګیری زما ولا براسي او نصر زما بالشعر راسي د سر د وختانو نه منیسا انی یقینا زچم خشیت و یرید من تقول دا چې بیا بتا ویل دا چې بیا بتا ویل اے موسی علیہ السلام فرقت پس تا جدائی راوستا بینی پمین زما و بین اسرائیل پمین د بنی اسرائیلو کې کما بدی باندې غوسه کړي او سختی کړي دی به دوه ډلې شوی قتل عام به کړي بیا به تا راته ویل چې تا ولې د جدائی راوستا دا کار دی زما د اجازت نه بغیر ولیو تا به ویل چې ولم ترقب انتظار دی نه کړي قولی د قول زما بیا به تا داسې ویل